أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الله جل وعز أنه قال كل امرئ زبال لم يذكر فيه بسم الله وهو أبتر. پیغمبر اسلام د دغه حدیث کې فرمایش کوي چې هر یو کار چې شروع کوي په کار د هغه کې اول انسان بسم الله وایي. که چیرې بسم الله ونه وایي هغه کار اخیري نتیجې ته نه رسېږي، یعنې منځ کې پاتې کېږي. ځینې خلک یې څه ویلي موږ کار صحیح نه وشولو، ویلې نتیجه یې نه وه. ایدي اصل علت دا دی چې هغه بسم الله ته ذکر نه کړله. بسم الله الرحمن الرحیم چې کله ذکر کې په کار دی اول کار کې بسم الله ذکر شي. و اندیشون سره پیغمبر اسلام دی چې شب معراج کله زه بهشت ته لاړم هلته هم څلور ویلې ولیدلې چې وای اوبو ولا وای شیدو ولا وای بګینو ولا وای شراب ولا وای جبریل نه مسؤل وکړو چې دا کوم ځای نه رسي. هغه وایي چې د حوض کوثر ته ځي خو نوره ماته پاته نه لګېږي چې دا کوم ځای نه رسي. ملایکه ورته راغله، هغه ورته وایي چې سترګې پټې کړه. چې سترګې پټې کړی څه سترګې خلاصې کړې، یوه ونه کسي چې ونې نیلون دی، یوه دروازه دی. هغې دروازې نه چې کله هغه وارد شولو یو ګمبد کسي، ګمبد نه چورې ګډ بسم الله لیکلي دی. و هغې بسم الله نه دغه څلور ویلې چې دي جاري دي. حوض کوثر درځي، قیامت ورځې به امام علي علیه السلام حوض کوثر نه خپلو مؤمنینو ته، خپلو پیروانو ته، خپلو شیعو ته به حوض کوثر نه اوبه ورکوي. نه دغه بل حدیث کې چې رسول خدای چې روز قیامت کله یو انسان جهنم ورته وارد کوي، نه دغه کس چونکې دنیا کې دغه عادت و چې هر یو شي ته به اول بسم الله وي. چې کله ودوی چې وارد شه جهنم ورته دی بسم الله ووي، چې کله بسم الله ووي 80,000 کاله دغه ور هغه نه وریا شولو. و اندیشون سره بل د روایت دی چې انسان ته روز قیامت کله هغه اعمال نامه ورکوي، هغه اعمال نامې کې چې هغه ګناهان لیکلي دي، که چیرې کله چې ورکوي دغه انسان چې کله وایي چې بسم الله الرحمن الرحیم چې کله ته نخلي کسي هغه خپل اعمال نامې کې هیڅ شی نشته، یوه ګناه هم نشته. وکړي ملایکونه فرشتونه پوښتنه وکړي چې دا څه حساب دی چې ما اعمال نامې کې هیڅ ګناه نشته. هغوی دی چې دا چونکې تاسو کومه بسم الله ذکر کړله دغې هغې بسم الله برکت نه یې تا کومې ګناهونه هغه ټوله چې شولې ختم شولې. بسم الله څومره فایدې دي. لقمان حکیم ویلې حکیم شولو، هېڅ یوه ورځ لقمان حکیم یې ویلې هر نه تېرېږي. یو کاغذ کسي چې هغه بسم الله الرحمن الرحیم لیکلي وه، هغه یې راواخیستله پرېنځوله و کومې اوبو چې هغه مینځلې هغه یې وچې کله خداوند متعال دغه عمل وجې نه هغه ته دومره حکمت ورکړو. اندیشان سره پیغمبر اسلام دی چې کومه یوه دسترخوان چې کله غوړېږي 4,000 ملایکې هلته حاضرېږي. که چیرې کوم مؤمن مسلمان چې بسم الله الرحمن الرحیم وویله احترام کې خداوند متعال برکات ته کوي، شیطان ته نه وریا کېږي. یعنې هغې ملایکې فرشتې هغه ته یې څه دغه ځینه لرې شه وشته دلته یې تا کار نه شو پاتې. و خدای متعال اول کې بسم الله دوی اخر کې د الحمدلله ووي، فرشتې دا چې تو الحمدلله ووي چې دغه خداوند متعال ته نعمت درکړه، د هغه نعمت او شکر ادا کړه. دغه ټکي سره امام صادق علیه السلام دی چې کله کوم انسان چې مړۍ خوري دغه ذکر وایي، مثلا بسم الله والحمد لله رب العالمین، دغه مړۍ دی خولې ته نه ده رسېدلې، دی ټولې ګناهونه معاف کېږي. اندیشان سره انسان چې کله دښمن وکسي تیزه وسوی چې بسم الله الرحمن الرحیم هغه دښمنتو نه فرار کوي. اندیشانو سره المنځه کې چې کوم کس بسم الله تیز یې چې لکه یو ورځ المنځه کې هم بسم الله شته چې تیز یې دی وجې نه شیطان تو نه تښتي. و اندیشه امام سجاد علیه السلام ابو حمزه سمدي ته یې چې که چیرې انسان چې کله لمونځ کوي که بسم الله تیزه نه ووي شیطان هغه نه سپارېږي، هغه مټ ونسپور وي چونکې بسم الله تیزه نه ووي، بسم الله یې نه ووي. و اندیشان سره که چیرې
بسم الله چوبی بسم الله الرحمن الرحیم وی هاری وی کلمه نه هاری و حرف مقابلی کی څلور زره حسنات او تلی کی څلور زره گناهان اخکس معاف کیږي څلور زره درجه غزیاتیږي وندی شون سره کومي دعا چې انسان دعا کوي مثلا هر یو دعا چې کوي هغه کې اول بسم الله الرحمن الرحیم وایي و اخر کې اهل بیت صلوات واستوي هغه دعا هیڅ کله رد نه کیږي خپل غته رسیږي هغه قبليږي عندي واجنه انسان څخه کله ګوډي کې سپریږي کچيري بسم الله الرحمن الرحیم وی هغه یو فرشته خداوند متعال هغه سره کوي چې هغه نه محافظت وکي ته دا څه ما وته دغه قوانینو باندې دغه فرمایشاتو عمل وکړو خداوند متعال مو ته ټول ته توفیق راکړي اللهم صل علی محمد و علیه محمد